تیره ورځ په کوزدیر مینه بټان کې د یوسفزۍ ادبي دوستان او د العصر سکول سیستم په اشتراک یو خوندوره مشاعره وشوه چې پکې د صوبې د ګوټ ګوټ نه شاعرانو ګډون وکړو. د مشاعرې صدارت د سوات سره تعلق لرونکي شاعر حنیف قیس کوو. پروفیسر اقبال شاکر خصوصي میلمه و. د مشاعرې باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه وشو. د یاد صدر حبیب عابد د ټولو راغلو میلمنو شکریا ادا کړه او هغه زیاته کړه. موږ چونکې دې مشاعرې له بیخي استادان شاعران په دې وجه باندې راغوښتي وو چې یاره موږ به د دې نه زده کړه هم کوو، موږ به دې اورو هم. زما به یو ریکوست وي او هغه سوال زما دا دی چې زموږ څومره شاعران دي ټول به خپل کلامونه وایي خو د اختصار نه به لږ کار. مشاعره کې د یوسفزۍ ادبي دوستانو به شمول د نورو علاقو نه راغلي شاعرانو هم کلامونه وړاندې کړه. نور تفصیل په دې ریپورټ کې. ابو عیسی اظهار الله، الخیام نیوز، مینه بټان، کوزدیر. علم کتاب چرته بزم نه یم خبر بیا هم روان، یو بل رټي یو بل سپکۍ یو ځای ویناس تل کوي شر خدي خبر بیا هم روان. زمکه دلدل ستړی وجود لري منزل، زمکه دلدل ستړی وجود لري منزل، راغې ماښام مخې ته غر بیا هم روان. که خانم که غریبم که بادشاهم که ملنګم، که خانم که غریبم که بادشاهم که ملنګم، قابل و مقابل ستا د پیزاره بنیادمه. د هیچا قدر هم نه و مجال د ښار په منځ کې، وهو یو زورور سړي دیوال د ښار په منځ کې. او حیران یم چې د دې سړي به څومره مجبوري وي، حیران یم چې د دې سړي به څومره مجبوري وي کوي چې یو سړی د چا نه سوال د ښار په منځ کې. حیران یم چې د دې سړي به څومره مجبوري وي کوي چې یو سړی د چا نه سوال د ښار په منځ کې. او هغه خو به یوه ورځ په ښار کې نه شوه تېرولی، هغه خو به یوه ورځ په ښار کې نه شوه تېرولی، هغه به ګوری څنګ تېروي کال د ښار په منځ کې. او بیګا مې څه ښایسته ساجبه شان خوب لیدلی، بیګا مې څه ښایسته ساجبه شان خوب لیدلی، لیدلی مې ګودر بیر او ټال د ښار په منځ کې. او په خپلو لاسو دې جوړ کړی، په خپلو لاسو دې جوړ کړی، خدای او مړه دا نه منم. او زاهد په ګوټ کې پنارو شو، زاهد په ګوټ کې پنارو شو، زه نه به کوم ریا نه منم. لا زما د بدنامۍ هسې شروع دي، ورځ په ورځ زما د نوم نفرت خورېږي. عجیبه ده چې اور هم په ما بلیږي او ظالم هم د دنیا په ذهن خور یم. عجیبه ده چې اور هم په ما بلیږي او ظالم هم د دنیا په ذهن خور یم. په شیبه شیبه مې وینه هم زیانېږي، په شیبه شیبه مې وینه هم زیانېږي او په تصویر کې هم په ګوته سړی خور یم. په شیبه شیبه مې وینه هم زیانېږي او په تصویر کې هم په ګوته سړی خور یم. د اغیارو ستاره په ارتقا ده، د اغیارو ستاره په ارتقا ده او چې په یو غشي یې دوه نښې ښکارېږي. د اغیارو ستاره په ارتقا ده چې په یو غشي یې دوه نښې ښکارېږي. چې په ما باندې زما په لمن داغ دی، چې په ما باندې زما په لمن داغ دی، داسې داغ چې تر قیامته د تلو نه دی. چې په ما باندې زما په لمن داغ دی، داسې داغ چې تر قیامته د تلو نه دی. او په وینځلو او په مږلو باندې لا به ښه سیوا شي، په وینځلو او په مږلو باندې لا به ښه سیوا شي. هسې بیسه به مطرب شي، نه به پاک شي او نه به څښا شي. په یو نظر لیدو یې د نظر ستوماني وځي، په خلقو باندې خلګي خواږه وي ځینې خلق. مننه. په یو نظر لیدو یې د نظر ستوماني وځي، په خلقو باندې خلګي خواږه وي ځینې خلق. د چا په سپکاوي پسې نکتې مه راوباسئ، د چا په سپکاوي پسې نکتې مه راوباسئ. الله درانه جوړ کړي وي، درانه وي ځینې خلق. مننه. د خپلې بربادۍ په راز د مخکې نه خبر وي، د خپلې بربادۍ په راز د مخکې نه خبر وي. اور واخلي خو راویښ نه شي، اوده وي ځینې خلق. روانې د بدقسمته تقدیر څه کیدی شي، مقصد د ژوند اخیر څه کیدی شي. او چې انسانان وژني او انسانان ترجیح، چې انسانان وژني او انسانان د داسې خلکو ضمیر څه کیدی شي. مننه. چې انسانان وژني او انسانان د داسې خلکو ضمیر څه کیدی شي. او دې سړي بم راوړی خلک وژني، دې سړي بم راوړی خلک وژني، د ده نه بل غټ کافر څه کیدی شي. د قیس صاحب په اجازت باندې او حبیب صاحب ترې ډالۍ وي چې یو خوار مې اشنا کړی دی، زردار به پې وهم.
یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم او کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوو کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوو یو سوچ مې رالوی کړی دی کوکنار به پې وهم کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوو یو سوچ مې رالوی کړی دی کوکنار به پې وهم او زما د وسایلو غله زما اتل غدار کړي ملنګ را پارېدلی دی سرکار به پې وهم افغان یمه که ته مې د مین سټریم میډیا وباسې افغان یمه که ته مې د مین سټریم میډیا وباسې فیسبوک به په کار راولم اخبار به پې وهم چې زه دنیا ته رالم چې زه کله پیدا شوم چې زه دنیا ته رالم چې زه کله پیدا شوم ته خبرې نه نه وایې که نه څه دي د برچم په پاچاګو کې یو پاچا را پیدا شوی له شا به زیری راکړه قربان اوس را سره نشته خو 15 روپۍ زه نه اخلم پوره 100 روپۍ به راکړې خنداګانې ګډاګانې په حجرو کې ډزې وشوې په کوڅو کې ډزې وشوې چې زلمی را پیدا شوی او لالی را پیدا شوی چې لږ غټ شوم زلمی شوم نو کاکا راته دا ووایي ماما راته دا ووایي د دې بر کور مشر نه دی غټ دادا راته دا ووایي ګله ستا په پیدایش کې مونږ دومره ډزې کړي چې حجره توقه او کوڅه توقه وه له شا به ټوپک واله چې یو څو ډزې پرې وکړې د یو ګوټ نه اواز راغی چې قلم به دې نه ښیي د قلم سره به ګورو خو دا ډېره ضروري ده چې سبا ورته په بدو سترګو څوک هم ونه ګوري ما ټوپک په لاس کې واخیست چې یو څو ډزې مې وکړې نو بابا راته ډالۍ کړو دا دی اوس هم ما سره دی خو قلم نه خبر نه یم چې په ګوټ که په کومه ګوټ کې پروت دی د قلم سره به ګورو مړه زه چې زه مرغول ما د دنیا د رواجونو نه نفرت کړی دی والله چې دلته مې د هر څه بغاوت کړی دی ما د دنیا د رواجونو نه نفرت کړی دی والله چې دلته مې د هر څه بغاوت کړی دی د چا چې بد کوي زمونږ بېوسۍ ته ګوره د چا چې بد کوي زمونږ بېوسۍ ته ګوره دا جمې ما ته په ځوانۍ کې نصیحت کړی دی هغه د کونډې زوی یوازې و بېوسه و نو هغه د کونډې زوی یوازې و بېوسه و نو ځکه د دې کلي د خلکو نه هجرت کړی دی د خیال وزرې یې اوږدې دي خو په ځان مین دي د خیال وزرې یې اوږدې دي خو په ځان مین دي څه داسې خلکو په وطن مې سیاست کړی دی او اخیره شعر دی چې سزا به یې چاله ورکوي لیوني وداسه سزا به چاله ورکوي لیوني وداسه دلته خو هر چا د جرمونو حفاظت کړی دی مننه چې ډېره مننه غل به د غل لاسونه څنګ پرې کوي غل به د غل لاسونه څنګ پرې کوي سړی به خپل لاسونه څنګ پرې کوي او چا چې په خپلو لاسو غلا کړي هغه د بل لاسونه څنګ پرې کوي غل به د غل لاسونه څنګ پرې کوي غل به د غل لاسونه څنګ پرې کوي سړی به خپل لاسونه څنګ پرې کوي او چا چې په خپلو لاسو غلا کړي هغه د بل لاسونه څنګ پرې کوي چې فکر وکم په حالاتو د نیمګړې دنیا چې فکر وکم په حالاتو د نیمګړې دنیا دا حادثې مې جوړوي د ستړې ستړې دنیا او خلکو د مرګ د سوري لاندې ماڼۍ مه جوړوئ دا 19 پاتې د هېچ چا نه د شلګړې دنیا مینه خورکو او دا کرکه پریږدو انسانه سنه سبه نښه پرېږدو او څوک چې په اصل کې د دې خاوند دی څوک چې په اصل کې د دې خاوند دی ځای چې هغه ته خپله ځمکه پرېږدو څوک چې په اصل کې مننه جي څوک چې په اصل کې د دې خاوند دی ځای چې هغه ته خپله ځمکه پرېږدو او غزل شعرونه دي چې اباسین صاحب چې تیاره تیاره ماحول دی سرنا ولا پکار دا تیاره تیاره ماحول دی سرنا ولا پکار دا دا ژوند سپیکه شوی دی ښکلا ولا پکار دا تیاره تیاره ماحول دی سرنا ولا پکار دا دا ژوند سپیکه شوی دی ښکلا ولا پکار دا او دا څوک چې دروغ وایي انعامونه ولا ورکوي دا څوک چې دروغ وایي انعامونه ولا ورکوي دا څوک چې رښتیا وایي نو سزا ولا پکار ده مننه جي دا څوک چې دروغ وایي انعامونه ولا ورکوي دا څوک چې رښتیا وایي نو سزا ولا پکار ده او خانجي شعر دی خانجي زمونږ مشرانو سوداګانې ډېرې وکړې زمونږ مشرانو سوداګانې ډېرې وکړې د خپل د قام د درد یوه سودا ولا پکار ده زمونږ مشرانو سوداګانې ډېرې وکړې
د خپل د قام د درد یوه سودا ورله پکار ده. یو جواب درنه په جار غواړم واکدار دغه یو جواب درنه په جار غواړم زما د هر ارمان د سر قاتل آزاد ولیدې او زما د قام مننه واکدار دغه یو جواب درنه په جار غواړم زما د هر ارمان د سر قاتل آزاد ولیدې ګیله مې دا نه ده چې زه یې د ظلمونو ښکار یم ګیله مې دا نه ده چې زه یې د ظلمونو ښکار یم ګیله مې دا ده چې پنجاب دومره آباد ولیدې بس سرسری دی راته یادې د اسلافو قصې بس سرسری دی راته یادې د اسلافو قصې دو ورځې ژوند دی تاریخ دومره طویل نه ګورم او ډېر ګناهونه رانه کېږي سرود هم واورم خپلې ګناه له په پاک دین کې دلیل نه ګورم مهرباني په تغزل یې هېڅ څوک پوهه نه شو په تغزل یې هېڅ څوک پوهه نه شو بیا یې په ګوتو تیز شپېلی ووهو نو په هغې ورته ښه داد میلاو په تغزل یې هېڅ څوک پوهه نه شو نو بیا یې په ګوتو تیز شپېلی ووهو نو په هغې ورته ښه داد میلاو شو او په دې تخمونو کې څه چل غوندې دی په دې خیالونو کې یې پته لګي دا شاعري څخه عبرت غوندې شو هسې قرچتې په لنده نه ولم هسې قرچتې په لنده نه ولم دا وطن مونږ آزاد کړی نه دی مونږ د نواب نه پاکستان آزاد کړو او د سکول کلاس 4 خپل هډ ماسټر ته ووی ته چې بناس یې دا زما ځمکه ده د سکول کلاس 4 خپل هډ ماسټر ته ووی ته چې بناس یې دا زما ځمکه ده هغه وی ستا شو خو جارو پې ووهه اولاد دې بدې شي او دین دې خوښ دی نو هلته خو تا لکه زه نه پېژنم چې د مانځه وخت شي نو یک بانه کې دا ریډیو خو مارکوني جوړ کړی خو د دې ټي وي نه بیا نه یم خبر او خدای خبر دا راکم سړي جوړ کړی د شاعرۍ نه مې هم زړه تورېږي د شاعرۍ نه مې هم زړه تورېږي د اهل ذوقو نه فرمان جاري شو شاعري نه د کسکري شروع ده د کتاب جوخ یارو خلاړ په قصیده کې وران شو د کتاب جوخ یارو خلاړ په قصیده کې وران شو دا د ټوپک وس ګرځوي پټ د شړۍ نه لاندې د غره مرغۍ د خار پنجره کې وساړو بناستا د غره مرغۍ د خار پنجره کې وساړو بناستا د روجۍ پیغله واده مشه د درګۍ نه لاندې مننه د غره مرغۍ مننه چې د غره مرغۍ د خار پنجره کې وساړو بناستا د روجۍ پیغله واده مشه د درګۍ نه لاندې مننه او د لاس پولۍ په غنه ماته کم دیاړۍ له لاړ شم د لاس پولۍ په غنه ماته کم دیاړۍ له لاړ شم ځواني مې وړنګې د ټوله د بیلچۍ نه لاندې د خودغرضۍ لمنې نه نیسمه نورې په لاس کې غني نه نیسمه د خودغرضۍ لمنې نه نیسمه نورې په لاس کې غني نه نیسمه او د دې واړه ګلاب په سوري خیم سوري د غټې ونې نه نیسمه او حجره نه د جومات هم جومات پاتې نه دی حجره نه د جومات هم جومات پاتې نه دی خو یو پښتون یو مسلمان شونډې نه پرانیزي حجره نه د جومات هم جومات پاتې نه دی خو یو پښتون یو مسلمان شونډې نه پرانیزي او خانجي شعر دی چې د هغه دور خوشحال خان ته خبر ورسوئ د هغه دور خوشحال خان ته خبر ورسوئ چې د دې دور خوشحال خان شونډې نه پرانیزي د هغه دور خوشحال خان ته خبر ورسوئ چې د دې دور خوشحال خان شونډې نه پرانیزي او بخاري صاحب شعر دی چې هغه بوتانو په دوی داسې اثر کړی دی چې هغه بوتانو په دوی داسې اثر کړی دی چې سمت جوړ شوي دي بوتان شونډې نه پرانیزي دا زمونږ وطن دی دا زمونږ خاوره ده مونږ چې میاشت وګرځو او ځای په ځای خبره وکړو د هغې دومره اثر نه وي دیو چې په یو کړی یا په یو بند کې کومه خبره کولی شي او کم سره راټولولی شي هغه کمال او فن زمونږ نشته زه د خپلو شاعرانو وروڼو ته چې کله مونږ یو ځای شوي نو یو درخواست کوم چې کم از کم زه چې د چا شاعري واورم
او د ده په شاعرۍ کې قام پرستي د دې وطن مینه د دې خاورې مینه او داسې نه هغه داسې بې مالګې طعام غوندې ښکاري بل منګې یا بیچینو چې ده نو دا یوازې دا نه ده چې دا د دې ولس نن ولس په دې ځای ولاړ دی چې که موږ د یکجهتۍ د یووالي د یو بل سره د مینې د ورورولۍ او د اخلاص دا خبرې پرېږدو نو دا نه چلیږي وای پټي د شنو غنمو په خواجال کې د سحر یادېږي راته هر وخت د پنغاړي مازیګر او چغا د بلبلانو په بڼ کې د مارغانو لامبل د خپل په ډنډ کې پسې ناسته د کمر یادېږي راته هر وخت د پنغاړي مازیګر ښایستونه د څلور کونجه دنیا کړو زما د خړ پښتون پکې مثال نه و سړیه د ښار د سینګار شوي حسن دغه نیمګړتیا وه د ښار د سینګار شوي حسن دغه نیمګړتیا وه په سر د یوې پیغلې پکې شال نه و سړیه حیرانه مونږ به هم تر اسمانه رسېدلي حیرانه مونږ به هم تر اسمانه رسېدلي زمونږ په رهبرانو کې کمال نه و سړیه ویښته مې سپین شو لاړه زړه کې مې ترک غوندې شو بس جو زه هم لاړمه لکه زه هم د دغه نورو په شان په دغه لاره باندې تلی واخله نه نه سړیا ته په شړه سړی لیونی کېږه ما ته جګ جوړې خوله مې دې ماته شي که ته ټیک نه یې دا تا ته چا هسې لمسون کړی دی د ژوندانه نه یې درلستون کړی دی پاسه جذبې دې راوچتې خو کا ژوند ته لورایه نه نږدې وګوره دا چې پراته دي نو بس دیو پراته دي دغه روانې دي روانې قافلې وګوره پاسه روان شه دې روانو پسې وځه د کور کلي ګودره او د وره وځه نور دلته خمرې زوروره وځه نور دلته خمرې زوروره وځه یو ټوپک دی بل رباب دی محترمه او ستا په خاوره جنتي سیلی الوزي ستا په خاوره جنتي سیلی الوزي پښتونخوا باندې عذاب دی محترمه نور بچا ته نس په کوزان چاته به نه ژاړو نور به د چا نه کوو ارمان چاته به نه ژاړو او یا زړه که دې خوښه وي راځه یو واده کوو یا زړه که دې خوښه وي راځه یو واده کوو کې به عبداللهسونه په قرآن چاته به نه ژاړو او شعر پکې سر شي زړونه به د کاڼو کړو او سترګې به د وسپنو زړونه به د کاڼو کړو او سترګې به د وسپنو نور به چاته نه وایو قربان چاته به نه ژاړو او دا د ځمکې خلک به بیخي د زړه نه وباسو دا د ځمکې خلک به بیخي د زړه نه وباسو ځان له وسیله به کړو اسمان چاته به نه ژاړو ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم اباسین صاحب شعر دی چې وهلی جوړ بنګو پوهېدمه وهلی جوړ بنګو پوهېدمه خیالونه یې د جنګو پوهېدمه شاکر صاحب شعر دی چې خاپیریا خاپیرو پوهېدم خاپیریا خاپیرو پوهېدم والله ستا نه بدرنګو پوهېدمه سر مې یو الله ته ټیټ دی بل ته نشي ښکته ستا خپو ته چې سر کړم جنتي شم وس مې نشته د کعبې د طوافونو وس مې نشته د کعبې د طوافونو مور چې ستا مخ ته نظر کړم حاجي شم چې زما خور سر توروي د غلیم بوره ښه ده زما په یو لاس کې قلم په بل کې توره ښه ده او زما د کور دیوه چې وجني په تیارو مې وجني زما د کور دیوه چې وجني په تیارو مې وجني رڼا یې څه کړمه زه دا دنیا بې نوره ښه ده د غریب غوښې شوې خشاک د سرمایې د بټۍ د غریب غوښې شوې خشاک د سرمایې د بټۍ له دې شعوره دنیا هسې بې شعوره ښه ده
او آخري شعر دی چې سنګرا بوټي د نفرت به ترېنه پاک وباسو سنګرا بوټي د نفرت به ترېنه پاک وباسو په پښتنه خاوره د مینې ونه ګوره خلک یو کم سلی دی نمونه یو کم سلی دی نمونه خایسته لکه ګلونه د الله ذاتي نوم دی دوه کم سلی صفتونه د الله د نوم نظار شي د دې خدای نه په قلار شي د دې خپلو مشرانو دپاره او خاص کر د صدر صاحب دپاره یو خصوصي هایکو یم مشاعره کې کشري غوره وي مشاعره کې کشري غوره وي کشر کلام وړاندې سړو ته وایي خو مشران یې بیا کورسو ته وایي او دا یو هایکو بله ویمه د استادان نه په ماهرت سره ای طاهره بې زمانه دا به لویه عجوبه چې استاد دی او سخي دی سیره غوندې کېږي او د ځینې قافیو نه مې سیره غوندې کېږي د کبر د کتو نه مې سیره غوندې کېږي د ځینې قافیو نه مې سیره غوندې کېږي که فرښتې پې رکعتونه ولې نه کوي دا مونږ نه چوړ دو تو فرښتې وضو کوي که فرښتې پې رکعتونه ولې نه کوي د خلکو د جولو نه مې سیره شاني سیره غوندې که فرښتې پې رکعتونه ولې نه کوي د خلکو د جولو نه مې سیره غوندې کېږي او دا بعضې یارانې سړی په نیمه لار کې پرېږدي دا بعضې یارانې سړی په نیمه لار کې پرېږدي او د زړه د پزېدو نه مې سیره شانې کېږي پکې دا وې ځانه لوپټه چې مې لیدلې د نومې لوپټو نه مې سیره غوندې کېږي او په داسې خطرناکو لارو لاړو په داسې خطرناکو لارو لاړو د خپلو یېرېدو نه مې سیره غوندې کېږي د خپلو یېرېدو نه مې سیره غوندې کېږي او چې چرګه ملاله کم نو سرو وینو کې پاسي چې چرګه ملاله کم نو سرو وینو کې پاسي درک د غوسېدو نه مې سیره غوندې کېږي او د ژوند چې چرګه ملاله کم نو سرو وینو کې پاسي درک د غوسېدو نه مې سیره غوندې کېږي او د ژوند د فلسفو د منزلونو لارې نه د ژوند د فلسفو د منزلونو لارې نه او د ژوند د فلسفو نه مې سیره غوندې کېږي سړی اسمان ته ځمکه وایي ځان به په دې خلاصوي ځکه وایي هغه سړی اسمان ته ځمکه وایي هغه په خپله د بڼو نه سپک وي څوک چې مدام د بل چا سپکه وایي پښتون قوم میرا بیدار نکود دے حیران ورته هر وخت کې پنارو یم ستړی شوی نور بسته په نشو او تماشو یم ستړی شوی رسولانو محمد محبوب دے د آسیانو عبیدانو محمد خاتم دے د نبیانو رسولانو محمد محبوب دے د آسیانو عبیدانو محمد عبیدانو محمد کور د مینې د نور نه ډک شولو نور نور شولو کور د مینې د نور نه ډک شولو نور نور شولو تندر د اسمان په شیطانانو محمد محبوب دې د آسیانو عبیدانو محمد او راغللو زلزل په بت کدو آتش کدو کې راغللو زلزل په بت کدو آتش کدو کې او راغې چې امام د امامانو محمد محبوب دې د آسیانو عبیدانو محمد او څوک چې هم طه دې هم یاسین دې هم محبوب درب څوک چې هم طه دې هم یاسین دې هم محبوب درب او څنګه به ویاړ نه د کل نبیانو محمد محبوب دې د آسیانو عبیدانو محمد مل چې یو میټر وې پتندي کې د بدۍ مقدار به کم و کار به سم و
او چې ایمان لکه د ګیرې شان ښکاره وي چې ایمان لکه د ګیرې شان ښکاره وي چې یقین هم مجسم وي کار به سم وي چا جولۍ ډکه کړه چا ډکه جولۍ واړوله چا ګټه وکړه چا په ګټه کې بیلات وکړو او د ظلم جبر زور زیاتی چې کله پرېوتلو د ظلم جبر زور زیاتی چې کله پرېوتلو د پیر په خونه د لکي ختم خیرات وکړو راته ګرانه د هر څه د پښتو ژبه د شکرونه خوږه د پښتو ژبه د شکرونه خوږه د پښتو ژبه راته ګرانه د هر څه د پښتو ژبه اغیار وایي پښتو ژبه د مټاکه اغیار وایي پښتو ژبه د مټاکه خو د ریښمو نه پسته د پښتو ژبه قرار کا ته به هم لږ په قلار شي هر وګړی دې ساتلی د سرکاره ناقلاره او په دې روغو کې اکثر دي بې کرداره ناقلاره په دې روغو کې اکثر دي بې کرداره ناقلاره عجیبه زموږ نظام دی نه سړی پې پوهېدی شي نه سړی په دې پوهېږي لکه میخ چې سړی کوږ وي نو څوک غم غرض پې نه کړي لکه میخ چې سړی کوږ وي نو څوک غم غرض پې نه کړي او لکه میخ چې سړی نیغ وي نو په سر وهلی کېږي ماته د دلبر کیسې او حسن خو هغه دی چې خالق یې هم صفت کوي وړاندې هېڅ نه دي د سپوږمۍ ستوري نه مر کیسې او کوم چې په جنت کې هم ثاني د حسن نه لري څه دي ملغلرې یا د لال او د ګوهر کیسې لرې باچاهي کړه د دنیا چې ملنګي لري تل چې باچاهي وي تل چې باچاهي لري کوه د هغه در کیسې نورې کیسې پرېږده که کوې کیسې د رب کوه یا طالب استاده یا کوه د پیغمبر کیسې او دا یو درې شعرونه د حسین شاه صاحب ترې ډالۍ دي وایي دلته یې خو کړم او هلته یې ټکور راکړو دلته مې کور رانوي هغلته یې کور راکړو او زما پښتون قام سره ټول زیاتې مور پلار کړی دی نورو قلم کتاب او مونږ له پړ او لور راکو او د سور انګریز مونږ دومره زیان موندلی نه دی زمونږ قام له زیات نقصان د انګریز تور راکو د خانجیم هغه دا دی چې د ابلیس قصه کې موږ نه آدم هیر دی د ابلیس قصه کې موږ نه آدم هیر دی که رښتیا وایو نو خپل سړی مو ګیر دی مهرباني ډېره